او حیا کې سری د مارونو زره یو مثال درکوم زمونږ د حدیث یو ډېر لوی عالم دی حضرت امام مسلم رحمت الله علیه د حدیث یو غټ کتاب یې لیکلی بخاري شریف پسې دویم نمبر مرتبه لري په یو حیثیت امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی یو ځل راغی امام بخاری صاحب له نو ورته څه وایي وی دعني یا استاذ الاستاذین ویا شیخ المحدثین اقبل رجلیک وی پرېمې ده اے د استادانو استاد امام بخاری ته وایي اے د حدیثو د استادانو مشره ما پرېږده چې دا خپې دله ښکل کړم دومره لوی عالم ورته وایي او سهل ابن عبدالله دستري یو ډېر لوی بزرګ و امام ابو داود رحمت الله علیه ته یو ځل راغی امام ابو داود صاحب د حدیثو یو کتاب لیکلی د حدیثو درس دی کوم دونه پیژن چې دا هغه د زمانې لوی بزرګ دی او نیک سړی دی نو چې راغی دې مجلس ته نو چې امام ابو داود صاحب ته صاحب دا میلمه دی وپېژن وی نه وی دا سهل تستري دی تستر د کلي نوم دی وی ښه نو ورپاسېد وی صاحب ما خو نه پیژندی څنګه راغلی یې وی یو حاجت مې دې پوره کړی وی که د ما په وس کې وی نه وعده وکړه چې دا به راله پوره کړې وی که د ما په وس کې وی ستا وس کې دی وی که د شریعت مطابق وی د شریعت مطابق هم دی ستا وس کې هم دی د شریعت مطابق هم دی وعده وکړه چې پوره کړې به نه نه وی ډېره ښه پوره به یې کوم څه حاجت دی وی دا ژبه دې راوباسه چې درله ښکل کړمه ولې په دې ژبه ته د رسول الله مبارک حدیث لوللی دا د ښکل کړم دا د وس کې ده او د شریعت نه خلاف خبره هم نه ده ګوره څومره لوی بزرګ او د امام احمد ابن حنبل شاګرد یحیی ابن اقسام یو ځل چا په خوب کې دام د امام ترمذي په استادانو کې او د احمد ابن حنبل په شاګردانو کې نو یو ځل چا په خوب کې د مرګ نه پس ولیده وایي یحیی الله د سره څه وکړل او بیا څنګه چا خوب کې ولید چې خوب کې ولیده نو دا لاس یې داسې پټ کړی و موټی یې نغښتی و وایي یحیی دا موټي کې دې څه دي دا لاس دې ولې پټ کړی دی او یو باغ دې مزېدار په هغې کې ولاړ دی دا یحیی ابن اقسام نو او ته وایي وی چې کله زه مړ شوم الله ته مخامخ شوم نو رپېدم چې خدای ته ما سره څه کوې او واقعي وروڼو ګورې ډېر خطرناک مزل دی ګوره احسان نه دی الله دې راته اسانه کړي چې الله احسانه نه کړي قسم په خدای ډېره ګرانه خبره او د هغې نه پس ژوند ختمېدو والا هم نه دی که د دوزخ ژوند دی الله رنته وساتي او د جنت ته الله زموږ نصیب کړي دواړه نه ختمېدو والا وی چې الله ته مخامخ شوم وی الله ما ته یحیی څه دې راوړي دي نو خدای له به څوک جواب ورکړي اړو ما تا نه تاسو کې څه دې راوړي دي قسم دې که موږ جواب ورکړی شي موږ بس یو زموږ بس عبادت زموږ بس مونږ دی دا خو یو چل ولم روان کړی دی او د خدای نه امید لرو چې الله ان شاء الله تبع قبله که خیر امید به لرو ښه د الله نه رجا امید به لرو ان شاء الله چې دونه خدای موږ مسلمانان پیدا کړو او دونه الله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو پړه کې راله د مونځ مینه اچولې ده د جمعې د مانځه مینه د معلمانو د تقریر د اورېدو مینه او محبت نو ان شاء الله چې دا مینه خدای پیدا کړې ده د جنت مینه هم شته شکر دې زموږ په زړه کې الحمدلله نو خدای به راکوي ان شاء الله امید به لرو د خدای ډېر لوی جنت دی په موږ نه تنګېږي تنګېدو والا نه دی هغه ډېر لوی جنت دی او د خدای رحم هم ډېر لوی رحم دی ختمېدو والا نه دی چې دنیا کې را باندې رحم وکړي ان شاء الله دغه به هم کوي که خیر خو خیر یاره به هم کوي اس پتہ نه لګي الله خپه کړي نه چاته په لګه خبره هم خپه کېږي بعضې وخت نو وی الله د سره څه وکړل مخامخ شم څه دې راوړي دي ما وی الله یې سم نشته وی راته وایي یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم او څه عمل مې کړی دی الله وی یو ځل تا اودس کوه ستا نه په لختي وروستو احمد ابن حنبل د حدیث استاد دی لوی عالم دی هغه ستا هم استاد دی هغه اودس کوه ستا اوبه په هغه ور روانې وې
نو تپاسې دی او د هغې عالم احمد احترام دی وکړه او شاته په لښتي کېناستې چې زما اوبه په ده ورنشي په دې مې وبخلې د جنت ته په زمانو په دې ټول عالمان متفق دي که څوک په لښتي ناست دي او په هغې اودس کې اوبه نه پلیتېږي اوبه د پاکوالي نه نوځي روانې اوبه خو تاسو ټول پښتانه په دې پوهې پاکې اوبه دي او هېڅ ګناه په دې کې نشته که څوک د لښتي په سر ناست او که څوک دې خوا ناست دی که څوک د کټ سر ته کېناسته او که څوک د کټ لنګې ته کېناسته نو شریعت کې خو پکې ګناه نشته یاره که مشر د سر ته کېنه او ته لنګې ته کېناستې د هغه قدر دی وکړه او که تا هغه لنګې ته کېنه او ته بره کېناستې نو بې قدري دې وکړه بې ادبي دې وکړه نو دا ادب وکړه نو تا زما د حدیثو د استاد د احمد ابن حنبل دغه ادب کړی دی زه په دې مې وبخلې جنت ته ځه وایي چې جنت ته لاړمه وی څه ګورم چې احمد ابن حنبل ناست او د حدیثو درس کوي شاګردان ورته ناست زموږ د علماء کرام بعضې لیکي وی چې کوم انسان په یو عمل کې مړ شو بعضې هر یو نه وی الله به د دې عمل په جنت کې تکمیل کوي لکه یو سړی د حدیثو درس ته ناست دی او دې کې لاړ وفات شو نو دې به جنت کې به ورته خدای فرشتې کښېني هغه حدیث به لولئ هغه پورې چې د الله خوښه وه نو وی چې اوس احمد ابن حنبل د حدیثو درس کوي نو زه رالم ورننه وتم زه ورسره خوا کې ودرېدم وی چې ودرېدم نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې ملغلرې وې نو هغه زولی ملغلرې راواغېشتې او په احمد ابن حنبل او د هغه په شاګردانو داسې ولوستې وی هغې داسې چمک و برېښنې وکړه نو ما یو ملغلره په لاس کې ونیوله زما ګوتو له راله نو دې سپوټې کې مې هغه پټه ساتلې اوس ګورې وروڼو د یو عالم قدر یې وکړه او څه قدر یې وکړه او دس بره کوي لاندې یې وکړه رب العالمین پې څونه خوشحاله شو اوس به موږ هم لږ سوچ وکړو چې موږ د عالمانو څونه قدر کوو وای وای توبه وباس زه حیران شم دا کشر ګل نن سبا دا نوجوانان لکه زمونږ بچي دي زمونږ کشران دي زمونږ په بدو نه دي پیرزو موږ وایو چې خدای پاک دا نیکان کړي موږ ورته نصیحت کوو ټول په دې غم اخته دي یو ملا پسې یعنی چېرته به یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره ونه کړي چېرته به عیسایان خپل مذهبي مشر پسې خبرې ونه کړي چېرته به هندو خپل مذهبي مشر پسې خبره ونه کړي کله به سیخ خپل مذهبي مشر پسې خبرې ونه کړي بې زمونږ چې خوله پاکه و په مولا یې پاکه دې مولا کې دا چل او دې مولا کې دا چل هلکه مولا کې دا چل تا کې څونه چلونه دي دا خپلو چلونو ته کتلي دي ستا پلار کې څونه چلونه دي امبولي کاکا ستا په نیکه کې څونه چلونه دي ستا په تره کې څونه چلونه دي ستا په ماما کې څومره چلونه دي ستا د کلي مشر کې څومره چلونه دي نه 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 د چا بې عزتي به نه کوې نه به د خپل پلار کې نه به د ماما کې نه به د تره کې نه به د کلي د مشر کې نو عالمان خو د خدای